السلام علیکم د ټولو ملګرو ډیره مننه چې موږ له دومره عزت او احترام راکړو چې په دې سټیج باندې ودرولو. نن زه چې کومه خبره کوم هغه خبره کوم د قبایلو باره کې چې زموږ په قبایلو سره څومره ظلم شروع دی او څومره ظلم کېږي. تقریبا د 2009 نه مخکې چې کوم دی هغه مختلف داسې مسلې هغې ته درپېښ شولې چې هغه په مختلفو مسایلو کې ګرفتار شو. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا ګورمنټ دا سیکشن یې واخیستې، څه خلک مړه شو. تاسو چې څنګه تاسو 2014-13 کیسې زیات دي چې بې ګناه چې کوم دی قبایل ووژلې شولو اور هغې ډېر زیات ډسکریج کولی شو، هغې کورونه راوکاږلی شو. مور دا چغې والې چې زما بچی مه وله، خو دې نه باوجود هم د هغې خبره چا وانه اورېدله او د هغې بچی وشتلی شو. دغه رنګې قبایل چې کوم په 2008 کې دې ته ډېر زیات مسلې راغلې وي خو د هغې سپورټ کولو والا څوک نه و. همیشه د قبایل سره ظلم کېږي، همیشه قبایل چې کوم دی په دهشتګرد په نوم باندې یادېږي. څومره مشران چې زما ناست دي چې زه ډېره مننه وکړم چې د پروګرام ته زه راوختم چې کوم د ولس پروګرام دی د قبایل ضلعي کوم پروګرام دی. زه به دا وایم چې څومره قبایل د هغې سره ولې دومره ظلم کېږي او آیا ولې آخر څه وجه ده چې د ایجوکیشن لحاظ هغې لو پراته دي اور نو ډسکریج کېږي هغه خلک نو آخر دا څه مسله ده چې هغې ته خپل حق نه میلاوېږي. تاسو که د 2008 نه وګورئ نو قبایل ته څومره مسلې دي، څومره مسلې درپېښ کېږي نو تاسو کتلی شئ چې د 2008 پروشن نه راروان څومره مسایلې دي. تاسو باړه بازار وګورئ 2009 کې چې هغه څومره خراب شوی و. دغه رنګې زما مختلف علاقو ته وژل شوی هغه څومره خراب شوي نو تاسو کتلی شئ. نو زموږ ګورمنټ دا فیل دی چې کوشش تاسو ولې خپل قبایلو ته خپل حق نه ورکوئ اور د هغې چې کوم دی خپل حق ورته نه میلاوېږي هغې ډسکریج کېږي. ایجوکیشن سم نشته دی، هسپتالونه نشته دی، ډېر زیات حالات د قبایلو ورونه خراب دي. نو ګورمنټ لګول پکار دی. خاص کر زه ما علاقې ته ویل چې هغه د ستورخیل په نوم یادېږي هلته زه لاړم اور هغه علاقه ډېره زیاته خرابه وه. نو ګورمنټ لګول پکار دی چې دغه علاقې چې کوم دی غم وکړي چې آیا دا علاقه جوړه شي. دې نه علاوه چې کوم دی دوستانو د قبایلي ضلعې سره داسې ډېر زموږ کا زه به یوازې د باړې خبره نه کوم چې د باړه خبره جنس خبره کوم، داسې د وزیرستان زه وګورم او نور علاقې وګورم چې هغې ته څومره مشکلات دي او څومره سختیان هغې تېرې کوي. نو زه به ټول ملګرو ته دا ووایم چې تاسو د خپل قبایلونه چې کوم دي راوچت شئ او اواز اوچت کړئ چې آیا قبایل اوس هغه نه دي او واقعي قبایل کې نه څه د ټیلنټ کمی شته نه پکې د هغې کمی شته خو آیا ته هغې ته څه فیسیلیټي نه وي، همیشه هغه په ظلم کې د هغې سره ظلم کېږي. نو زما چې څومره مشران ناست دي زه به دې ته ووایم چې تاسو هم پکار دی چې د قبایل دپاره اواز اوچت کړئ. خاص کر زموږ چې کوم مشران ناست دي زه به یې ټولو ته وایم چې آیا تاسو پکار دی د مشران راټول شئ د قبایل دپاره یو اواز اوچت کړئ، یو مومنټ جوړ کړئ چې آیا قبایل یو خپل دغه ته اوسېږي. ستاسو ډېره مننه چې ما ته د دې موقع راکړه. والسلام.